والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى صحبه أجمعين. دا ترجمه اوږده ده. دا ترجمه دوه حصې ده. یوه حصه ده د باب خوف المؤمن ان يحبط عمله وهو لا يشعر، او په دې درې دلیلونه دي. یو دلیل قال ابراهیم التیمی، بل دلیل قال ابن ابي مليكه، او دریم دلیل ويذكر عن الحسن ما خافه الا مؤمن ولا امنه الا منافق. او دویمه عیسی د ترجمه وما يحذر من الاصرار على التقاتل والعصيان من غير توبه، او په دې یو دلیل د نص د قران لقول الله تعالی ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون. بیا دو احادیث مرفوعه ذکر کړي په طریقې د لفظ نشر غیر مرتب سره. اولنې حدیث د دویمه داوی دلیل دی او دویم حدیث د اولې داوی دلیل دی. الکه تاسو پوه شئ خبره. دې باب کې دو داوی دي. یو داوا دار چې باب خوف المؤمن ان يحبط عمله وهو لا يشعر. ادم داوا دا وما يحذر من الاصرار على التقاتل والعصيان من غير توبه. فاول داوی درې دلیلونه دي او درې وانه د تابعین او اقوال دي. په دې داوا یو دلیل دی، آیت د نص د قران. دو احادیث مرفوعه دي. اولنې حدیث مرفوعه د دویمه داوی دلیل دی، او دویم حدیث مرفوعه د اولې داوی دلیل دی. الکه تاسو به خلاصه پوه شئ، بس کار آسان شي. باب کې درې خبرو ته ګورئ. دعوه د باب سره، مناسبت د باب مخکې باب سره سره، او شرح د باب. اول خبره دعوه د باب سره. شیخ و مشایخنا حضرت مولانا محمد ادریس کاندهلوی رحمه الله، داغه د بخاری شریف مختصره شرح ده. هغه کې وایي چې دعوه د باب بیان د مفسدات د ایمان کوي. مخکې د ایمان شعبې او آداب بیان شو، اوس د ایمان مفسدات بیانوي. چې ایمان پس خرابېږي او ختمېږي. درې څیزونه دي چې په هغې ایمان ختمېږي. یو حبط العمل دی، او دویم اصرار علی التقاتل، او دریم اصرار علی العصیان من غیر توبه. دا درې څیزونه د ایمان مفسدات دي. گویا کې د ایمان مفسدات بیانېږي. تاسو که د مانځه د آدابو کتابونه ویلي، اول فرایض بیان شي، بیا واجبات بیان شي، بیا سنن بیان شي، بیا مستحبات بیان شي، بیا آداب بیان شي، بیا مکروهات بیان شي، او بیا ورپسې اخره کې مفسدات بیانوي. نو اخره کې مفسدات د ایمان بیانوي چې دویم رایه د شیخ الهند رحمه الله ده. هغه وایي دعوه د باب بیان د شعبو د ایمان کوي، خو سلبي شعبې. یوه سلبي شعبه دا ده چې مؤمن به د حبط عمل نه یریږي، مؤمن به اصرار علی التقاتل نه کوي،
او مومن با اصرار یعنی دوام علی العصیان نکی خوف د حبت عملنا اصرار علی التقاتل نکول اصرار علی العصیان نکول دا سلبی شعبه د ایمان دعوت باب بیان د شعب د ایمان د حکم شعبه سلبی لکه مخ کی چې ایجابی شعبه د ایمان درې مرایا د عام شارحینو دا حافظ ابن حجر رحمه الله علامہ بدر الدین عینی رحمه الله او امام نووی رحمه الله هغه وی دعوت باب رد په مرجئه او اصالتن مخکې بابونو کې خو په مرجئه او رد خو د متکلمین او جهمیه سره او دې باب کې رد په مرجئه او اصالتن بغیر د ذکر د بل فرقینا صرف په مرجئه او رد کوي او خلاصه در رد دا چې مرجئه وای د ایمان سره ګناه څه zarar نه کوي ولې نه کوي مؤمن بد دین یریږي چې عمل برباد نشي په ګناه عمل بربادي د عمل ثواب بربادي او تاسو وای چې نقصان نه رسي هم مناسبت د دې باب مخکې باب سره مخکې باب کې بیان د ثوابونو جنازے کی شریک شي سو کو دفن کی شریک شي نو دو قیرات ورته ملاوي او چې جنازے کی شریک شي او دفن کی شریک نشي نو یو قیرات ورته ملاوي نو مخکې باب کې بیان د مقدار د ثواب کثرت د مقدار د ثواب په اعتبار د اخلاص د نیت سره چې نیت کې اخلاص نو لږ عمل باندې ثواب ملاوي اوس دی کی وای باب خوف المؤمن یحبط عمله ولا یشکر دی با نیک کار کوي او داسې کار به ته وشي چې هغه نیک کار به ټول برباد شي لکه په اخلاص سره د لږ عمل ثواب ډیریږي همدارنګې بدعملۍ سره د عمل برکت ختمي مخکې دا چې اخلاص سره ثواب زیات درته میلاو شي اوس وی ګوره که سوچ دی اونو که بزان به پویم نه ځان به دیم ستړی کړی او عمل به خراب شي دا مناسبت دیم شرح د باب ته ګورئ باب خوف المؤمن ان يحبط عمله باب د په بیان د ویرې د مؤمن کې چې مؤمن یې بیریږي د دینه ان يحبط عمله چې د عمل به برباد شي او هو لا يشعر دې بن بوئږي د دینه به مؤمن یریږي عمل به مې برباد شي او زه به ځان خبرم نه یم د سکار برانه وشي چې هغه به د عمل د بربادېدو سببي حبط دا مصدر د سمعانه دی حبطا یحبط حبطا بربادی ته وایي اصل کې حبت دی ته وای چې سپرلی کې ساروی موزیره غیا وخوري او خېټه وپړسي او بیا نور لچ کم دې پروت یو اوړي وروړي او ټوس وچوي دې ته حبت وای حبت ټوس چوي دو ته وای غام لیدلې کله چې خېټه پړسي دلی غټ شي او بل جانور لوري ګرمای لا کنا ځان برابرای هیڅ ټوسو شي دې ته حبت وای او چې ټوسو نه چوي جاری شي سټي موټي وکي هم بس بیا سپکه شي نه بیا بچش بچې دلې دای چې جاری شي او چې جاری نشي نو بس بیا حبت راشي ټوس چوي دل راشي نو ټوس چې دل زراغي چې په خېټه کې سيدي او څه پیدا د غوا ټوله ختمه شو د قشان عمل ته حبت وای ځکه چې تا عمل کړی دی د پیدې لپاره چې تا ته به ذخیره یې هغه ټوس وچوي داسې څه وکړې چې وځې څه هم درته پاتې نشي
لکه په پوه شئ د مؤمن به د دې نه یریږي دا یره به یې وس هلکه تاسو په پوه شئ کې اوس ما ته وګورئ مرجع وایي چې د ایمان سره بدعملي څه نقصان نه کوي نو د پیراد وکړه چې مؤمن به یریږي چې زما د نیک عمل خراب نشي په بدعملۍ خرابېږي نو دی وایي بدعملي نقصان نه کوي ولې نه کوي نیک عمل پې خرابېږي هلکه تاسو به خبره پوه شئ که پې پوه نشئ هغوی وی بدعملی د ایمان سره نقصان نه کوي لکه نیک عمل چې د کفر سره فایده نه کوي کافر نیک عمل کوي فایده کوي نه مؤمن بد عمل نه کوي نه نقصان به نه کوي نقصان نه راځي هلکه پې پوه شئ بل دا دی که مؤمن بد عمل وکړي او د بد عمل سره خدای دوزخ له نه ځي ولی نه ځي ځکه دوزخ له چې ځي نو د ایمان سره به ځي او که ایمان به ترې بار ایښودل کېږي ښکاره خبره ده چې ایمان خو بار نه ایښودل کېږي ایمان سره به ځي نو د ایمان سره څنګه دغه له ځي دوزخ له ځي نو ایمان سره دوزخ ته نشي تللی درېیمه دا د هغوی وایي دا کفر او ایمان داسې دی لکه موت او حیات لکه چې موت او حیات صحیح ده ایمان او کفر داسې دی لکه موت او حیات نو موت کې دارو پیدا نه کوي موت کې څه پیدا نه کوي دارو موږ ورته وایي دا د خمقلو خبرې دي ټیک د مرګ کې دارو پیدا نه کوي یعنی کفر کې نیک عمل پیدا نه کوي د دې دا معنا نه ده چې ژوند کې به پرهیز هم پیدا نه کوي ژوند کې به بدپرهیزي هم نقصان نه کوي بلکې ژوند کې به بدپرهیزي نقصان کوي ژوند کې به بدپرهیزي خامخا نقصان کوي نو دا معصیات دا بدپرهیزي ده او ژوند ایمان دی نو په ایمان کې مؤمن دپاره بدپرهیزي یعنی معاصي نقصان کوي اوس یو اعتراض دی مؤمن به د دې نه یریږي چې عمل مې برباد نشي او دی به پې نه پوهېږي نو ګورئ په کفر سره عمل خرابېږي سړی ډېر نیک کارونه وکړي او کفر وکړي نو عمل یې ټول برباد شي اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرة عملونه برباد شي لئن اشرکت لیحبطن عملک که شرک دی وکړو نو عمل به دې برباد شي نو شرک او کفر دا محبت احباط کون کے خرابون کے دا عمل لے او گناہ باندے خو عمل نہ خرابی کی البتہ پتاعت باندے معصیت ختمی کی نیک کارونه سره کوي نو بده سره واړو واړو ګناهونه ختميږي او په ګناهونو باندې پات نه ختميږي نو څنګه وای چې دې بیریږي چې عمل به می خراب شي او زبا نه پويګم یو کار برانه شوی یو کار خو معصیت دی معصیت د وجه نه خو نیک عمل نه خرابيږي الکه سره اغلا وکي امونځ خو خراب نه شي چې مونږ به بیا دوباره کوي مونږ دی او اغلا ده یو سره منځو کې بیا روسه دروغ وایي مونږ به دوباره کوي دروغ عمل نه خرابای کړه ګناه عمل نه خرابای څنګه دی وایي چې ولا یاشو تاسو به پوښتنه تاسو ما جواب وکړئ باب د بیان د خوف د مؤمن کې یحبط ثواب عمله چې د عمل ثواب به ختم شي او هو لا یشعر دی بن پوي عمل نه ختميږي خو ثواب ختميږي جمعات کې منځو کنو ثواب شو منځمو شو چراوته دروغ دې شروع کړو نو منځ خو دې نه خراب شو خو ثواب خو دې خراب کړ
دویم جواب بداو کوي حبت په دوه قسمه دی یو حبت حقیقی دی حبت حقیقی دی ته وایي چې عمل هم لاړ شي او ثواب هم لاړ شي هغه دلته نه دی مراد او دویم حبت مجازي دی حبت مجازي دی ته وایي چې عمل پاتې شي او ثواب یې لاړ شي هغه دلته مراد دی وقال ابراهيم التيمي ما عرست قولي على عملي الا خشيت ان اكون مكذبا ابراهيم التيمي وای مان ده پیش کړي وینا په عمل مگر زه یریږم چې زه د مکذب نشم ابراهيم التيمي سوکو ابراهيم ابن تیمی دا په 92 هجری کې وفات شوه د حجاج ابن یوسف جیل دا ډېر بزرگ واعظ نصیحت به کاو سیاست او حکومت سره سکار نو نه به په حکومت سے تنقید او جرح کوله بس پل کار سره کار او خپل واز به کاو خلق اسلام به کول دا د زمانہ کې بل عالم او ابراهیم نخعی هغه په حکومت تنقیدم کاو نه او چې په حکومت څوک تنقید کوي نو هغه خو نیسی او وجنی کا حکومت چې دا په خوانه دا طریقې را روانې دي حکومتونه چې زیل ورسیږي نو هغه 24 غنټه په دې کوشش کوي چې څوک په موږ تنقید کوي چې هغه ختم او مقصد دا چې د حکومت زمونږ همیشه پاتې شي صحیح ده په حکومت به تنقید نه کوي تاسو به پوه شئ په حکومت چې تنقید کوي نو بیا به دې یا جیلی او یا به قبري یا به جیل لځي او یا به قبر لځي نو خدا دا چې تنقیدونه کې دعاګانې ورته وکړي چې خدای ته اصلاح کړي څنګه مخه ده ټول حکومتونه خدای اصلاح کړي داسې دعاګانې کوي چې تنقید کې نو بیا بنئ سبق بندر نه پاتې مونږ بندر نه پاتې او یا به مړی نه ابراهیم نخعی به تنقید کاو ابراهیم تیمی به تنقید نه کاو بس پل کار سره کاو حجاج ابن یوسف پولیس راولېږل دا دغه پسې دا ابراهیم نخعی پسې نو ابراهیم په نوم کې خطا شو ابراهیم پسې راغلی چا ورته هغه کور دی نو دا بزرګ بوته بزرګ له خدان معلومه ابراهیم تیمی ته چې ما حسن دي کړی ما سره نشي خدای دومره بزرګو دایل چې زما د وجه نه مسلمان ته تکلیف ونه راسي که زه ورته چې زنه ما هغه د خواغه بوزي کنه زاغه نه به خیر خوريږي خیر دې زدي جیل لارس جیل دې بوته د ابراهیم نخعی په ځای کې او جیلونه خو شهر نه پرسانی چې لاړې نه بیا دې څوک تپوس نشته بیا به پروت تاسو په پوښتنه تاسو یقین وکړئ چې همداسې ده او هغه په خوا جیلونه غډیر سخو اړې ظالمان حکومتونو او په خوا جیل د سينو چې کوټه وا چار دیواری وا سړی په وردانه نه کو بر چته نو باران پم راورې دا د جیلیانو په مخ کې په یو طرف کې او د سم ماتاو دغه بازارګو شپږ ورځې اته ورځې و ورځې به دغه نه خور ډوډۍ او عیني اند تلقاری کې لري دي چې د ډیر شورزه پورې بد ډوډۍ نه خورا ډیر شورزه مور ملاقات لورلا ابراهیم تیمی جو تلخکار شوی نه پیچاند وای تر نه وای نه زدي زوی یما چهره دومره بدل شوی او دومره کمزور شوی او په جیل کې وپات جیل کې وپات شیخ ابراهیم نخعی و نه خو تاسو په پیسې کې په پاینس نو یا په خوا جیلونه بدسي کوی به او کناستا کوی به او په پړو کې به کویله ورکوز ک جیلی
او بس ملته به غریب پروت او ډوډۍ به لږه لږه وراچوله چې مړ نه شي. تاسې پې پوه شئ. ډېر کتابونه عالمانو دقه شان جیلونو کې لیکلي دي. سرخسی مبسوط نومه ما اورېدلی، مبسوط د سرخسی دا جیل کې لیکلی دی، دقه شان کوهي جیل کې، کوهي نما جیل و د کوهي په شان. د ابراهیم تیمي ډېر لوی بزرګ و. د دې په 92 هجري کې دی وفات شو. د ده دا روایت چې کم دی ابو قاسم للکائی په خپل سنن کې ذکر کړی په سند جید سره. ابراهیم تیمی وای ما عرست قولی علی عملی الا خشیت ان اکون مکذبا. معنی د پیش کړی وینا په عمل باندې مگر زه یریږم چې زه د مکذب شم، دروغجن. یعنی زه ویم چې څه دا چې څه ویم او دا خپل عمل ته پیش کړم چې کومه څه ما سره ویره پیدا شي چې زه مکذب نشم. مکذب معنی دین ته د دروغو نسبت کوونکی نشم چې ویم یو څه کومه بل څه. یا مکذبا لنفسي د ځان دپاره دروغ ویونکی نشم چې دا وایم څه او کومه څه. هلکه تاسو پې پوه شئ. او ملایان خو اکثر هم دقه شي که وینا یې ډېره ښایسته وي او عمل یې ډېر کمزوری. او دی خو بزرګو دا یره به ورسره چې زما عمل او قول کې فرق نه وي. و چې عمل او قول ته وګورم نو ما سره یره پیدا شي چې زه مکذب نشم. یا مکذب راغلی دی، دواړه دي مفعول صیغه. زه ویرېږم ان یکونه مکذبه چې زه به دروغجن وګڼل شم. نور خلک به وایي دا په دې خبرو کې دروغ وایي او کوي نه. مولا بل ته مسئلې کوي او خپله پې حملې کوي. خلک وایي که نه او دا یقیني خبره ده، خپله پې حملې کوي. تاسو یقین وکئ چې همداسې ده. مولانو اعمالو کې کمزوري دی، ویناګانو کې شنه زمري دي، خبرو کې ډېر زمري دي او عمل کې کمزوري دي. نو مناسبت په دې کې دی چې زه یریږم چې زه د مکذب شم، ما سره یری، زه د دروغجن ثابت شم، زما عمل دی زما د قول خلافي. زما قول یو عمل دی چې عمل مې خلافي نو قول به من برباد شي. نو مؤمن به د دې نه یریږي چې عمل برباد نشي. دا یو دلیل. وقال ابن ابي مليكه دام تابعی دی، 140 هجری کې وفات شوی دی. او د دا روایت ابن ابي خیثمه نقل کړی دی په تاریخ کې موصولا. او محمد ابن نصر مروزی ذکر کړی دی کتاب الایمان کې دا اثر. او امام بخاری تعلیقاتو کې ذکر کړ. ابن ابي مليكه وای ادرکت 30 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ما بیامتی دی 30 د نبی علیہ السلام د صحابهونه. كلهم يخاف النفاق على نفسه. ټول یریدل د منافقت نه په ځان باندې چې مونږ کې نفاق عملی چرته نه وي. دا یره وه ورسره. ګوره صحابه دي، الله تعالی دې ته څومره بشارتونه ورکړي دي او بیا هم د نفاق نه یریږي. نو مؤمن به یریږي چې زما عمل برباد نشي. نو مناسبت یې په دې کې ما منهم احد یقول، په دوی کې یو هم داسې نه و چې انه علی ایمان جی، چې هغه دې داسې وایي چې دی د جبریل او د میکائیل په ایمان دی. د ایمان د جبریل او د میکائیل د ایمان په شان دی. بعضې وایي په دې کې تردید کوي په امام ابو حنیفه رحمه الله چې هغه وایي سړی ویلی شي چې ایمان زما د جبریل د ایمان په شان دی او د میکائیل ایمان په شان. او دی وایي نشي ویلی، یو به هم نه ویلی. د امام ابو حنیفه نه 3 قوله نقل دي. یو دا چې داسې ویلی شي چې ایمانی که ایمانی جبریل، او داسې نشي ویلی چې ایمانی مثل ایمان جبریل. او دویم قول دا دی چې دواړه ویلی شي. او دریم قول دا دی چې دواړه نشي ویلی. هلکه پې پوه شي، دواړه نشي ویلی، دواړه ویلی شي.
ویلې شي مثل نشي ویلې الکه یو تشبیه د ایمان د جبرئیل سره په مومن به کې او یو تشبیه د جبرئیل سره په کیفیت کې تشبیه نه ده صحیح ولې ځکه د جبرئیل ایمان د مشاهده ده او زمونږ ایمان د مشاهده نه ده او د سی ویلې چې زما ایمان د جبرئیل د ایمان په شان ده یعنی په کوم سيزونو چې د جبرئیل ایمان ده په مخ زمونږ ایمان ده په اعتبار د مومن به حساب د مناسبت په دې کې ده چې دا ټول د نفاق نه یریدل حنزله رضی الله تعالی ابو بکر صدیق توي ناپق حنزله خو منافق شوی وای څنګه وای مونږ چې د نبی علیہ السلام سره یو شان یو کور ور سره نه یری ټول د قبر او د آخرت سوچمي کور ته چلار چې د خزو د بچو سره بیا بل شانی شو نو منافقت دې کړ ابو بکر صدیق ورته والله چې زمدا سي امراض چې نبی علیہ السلام نه تاسو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته چې دا خبره کاغه ته خیر ده کتا سو کورو کوم د سی کیفیت باندې شي لکه چې دلته یي لصافحت کو کوم الملائکه بیا غبطا سره ملائکه کوسو کې لاسونه ملاوي چې په خیر رااله دا وکله داسې حالات کیفیت کله به یو ځان کیفیت کله به بدلېږي را بدلېږي کیفیت مقصود ندي مقصود اتباع ده اتباع کوي نور کیفیت او غم کوي عمر رضی الله عنه ومیاریدا حذیفه ابن یمان رضی الله عنه ته استاد په خدای قسمی چې ما زمان نوم خو په دې منافقینو کې نه چې تا رسول الله صلی الله علیه وسلم او هغه جنازې لبتا چې کومه جنازې کې با حذیفه ابن الیمان شریک ويذكر عن الحسن دا دریم دلیل دی د حسن بصری قول دام تابعی دی او ذکر کیږي د حسن بصری نه ما خافه الا مؤمنون دلته اعتراض دی چې دا تعلیق ضعیف دی ځکه په صيغه د تمریض سره ذکر شي چې مجهولی صيغه ده جواب دا چې ارزه کې امام بخاری چې مجهولی صيغه ذکر کوي کې زوب ته اشاره نه ويذكر عن الحسن او ذکر شوی دی د حسن بصری نه ما خافه الا مؤمنون دا مؤمنون فاعل د خافه دی دا هو ضمیر نفاق تراجی دی د نفاق نه یریږي مگر مؤمن او نه په امن کې کیږي د نفاق مگر منافق او یاد هو ضمیر الله تراجی دی د الله نه یریږي مگر مؤمن ته یریږي او دا الله نه په امن کې کیږي مگر منافق ته په امن کې کیږي وای ما سره چا کار نشتا نو خوب بدن پاک نکې ذکر نفاق دا حبت اعمال را ولینو مناسبت باب سره واضح ترجمه سا وما يحذر من الاصرار على التقاتل ولدا ترجمه به مېسا باب د په بیان د یری د مؤمن کې چې عمل به ختم شو دی بنه پويږي او باب د په بیان د دې کې چې یریږي وا د همیشوالي نه په تقاتل او اسیان جګړو او ګناهونو باندې به همیشواله نه کوي استمرار تقاتل یو بل سره جګړې ته وای اسیان نافرمانی ته وای عام نافرمانی تقاتل خاص اسیان عام ذکر د عام بعد الخاص من غیر توبتن پتقاتل او اسیان به اصرار همیشواله نه کوي بغیر د توبې نه بلکې کدا ته چته اوسنو فورن به توبه کوي ولقول الله تعالی ذکر چې خدای وای ولم یسروا علی ما فعلوا وهم یعلمون دا مؤمنان همیشواله نه کوي په ګناہوں چې کمی کړی دي هم یعلمون او دوی پوهیږي بلکې توبه ته وباسي نو توبه به وباسي په مؤمن ګناه د څه بوجي لکه دا غرونه چې بسر یا په منافق د څه لکه مچ لاړ او مچ راغی خبره نشته تاسو په خبره باندې پوښتنه کې په فای نشي نو تقاتل او عصيان باندې به اصرار او همیشواله نه کوي ځکه دا احباط عمل راولي
وفي قال حدثنا محمد بن عرارة قال حدثنا شعبة عن زبيد قال سألت أبا وائل عن المرجع. دا ابو وائل دا عبدالله ابن مسعود شاگرد او تابعی دے، شقیقی نوم دے، شقیق ابن سلمہ. وای دا دره مې تپوس کان المرجع د مرجع مبارک چې دا مرجع څنګه خلق دي. دا قدیمه ډاله ده، پخوانی. دا ګورې زمونږ د کتابونو کې مرجعو باندې تردیدات دي، قدریو باندې، جبریو باندې، معتزله او خوارج. دا پخوانی ډلې دا اوس نشته. اوس د هغوی افکار او عقاید شته او نوې نوې ډلې پیدا شوي او نوې نوې اعتراضونه د خلکو ذهن له راغلي دي. نو اوس عالمانو له پکار دي چې دا خبرې زده کړي، خو دا په دې نوې رڼا کې تطبیق کړي، په نوې رنګ کې، چې نوې سړي کې یو اعتراض راشي هغه له جواب ورکړي. تاسو په خدای یقین وکړئ چې موږ تاسو ډېر تنګ نظر یو، موږ د مولیان ډېر تنګ نظر یو. چا ذهن له یوه شبهه راشي نو موږ یې نشو حل کولی، او هغه یې وکړي نو موږ دستي وایي چې دا خراب شوی دی، خراب شوی دی، یا ورته شبهه راغلې نو چې خراب شو اوس به ورته څه کوې، نه به یې سمې. ته راشي چې زما شبهات دي او ته ورته لرې شه مرداره دا شبهې چا جواب نشو ورکولی، ځکه فتوا لګوو. فتوا ولې لګوو؟ ځکه جواب نشو ورکولی، په خدای کې ورکولی شو. دا باید زده کړو. دا او د دې په رڼا کې دا موږ د دې نوې ترتیب سره مطلب دا چې برابرې کړو، نو الله به بیا کار کېږي. او مدرسو کې دا انتظام نشته او نه دا منصوبه شته چې دې دې وکړي، بس زړه طریقه ده روانه ده. تاسې په خبره پوه شئ. نو د مرجعو بارکه مې تپوس وکړو د ابو وائل نه. فقال حدثني عبدالله ابن مسعود ما ته حدیث بیان کړی چې ان النبي صلی الله علیه وسلم قال، نبی علیہ السلام را ته فرمایلی دی سباب المسلم فسوق، مسلمان ته کنځلې فسق دی، وقتاله کفر، او وجل کفر دی، د مسلمان وجل. هلکه د سوال او د جواب په منځ کې خو مطابقت را نغی. سړي تپوس د څه باره کې کړی و؟ د مرجعو باره کې. او جواب ورته دا میلاو شو چې د مسلمان کنځلې فسق دی، وجلې کفر دی. دا خو د مرجعو حال نشه کړ. جواب دا دی چې دا جواب د سوال سره ډېر ښه مطابق دی. د مرجعو باره کې مې تپوس وکړو. او مرجعه خو وایي چې معصیت د ایمان سره نقصان نه رسوي. عبدالله ابن مسعود راته ویلي سباب المسلم فسوق، مسلمان ته کنځلې معصیت دی، دا فسق دی، کمال ایمان ختمی. قتال معصیت دی، قتال کفر دی، او قتال معصیت دی، نو نفس ایمان ختم کا. نو څنګه ایمان سره معصیت ضرر نه رسوي؟ لکه په جواب پوه شئ. کنځلې فسق دی، دا خو منو، مسلمان ته کنځلې دا فسق دی. خدا کنځلې ګورې د ملایانو کنځلې مې یادوي او د امیانو هم. د ملایانو هم فسق دی. او زمونږ دا خیال دی چې د مولا کنځلې ثواب لري، دا د دین دپاره دي چې دا مناظرو کې کنځلې کوي. دا خور او مور یادوي، موږ وایي دی کې ثواب دی، که مولایي کوي که نه. صحیح ده، مولا چې څه کوي خو دین دی که نه. صحیح ده. نو دا غلطه ده. سباب المسلم د مسلمان ته کنځلې دا فسق دی. او دا خو ټیک شو. قتال کفر دی، نو قتال خو معصیت دی، دې ته څنګه کفر ویلی دی؟ تاسو په خبره پوه شئ. یو خو جواب دا دی چې استحلال کفر دی، چې حلال یې وګڼي، ځکه استحلال د معصیت کفر دی. یو دا دی چې دا په زجر او تغلیظ بنا دی، او زجر او تغلیظ یې ځکه کړی دی چې که داسې ویلي وه چې سباب المسلم فسوقن و قتاله فسوقن، نو چا به بیا ویلی چې قتال به څومره ګناه لکه کنځلې چې څنګه دي، دومره لویه به نه وي. نو د دې د وجې نه چې سباب هم ګناه ده او قتال هم ګناه ده. قتال ګوره ډېره لویه ده، نو دې سره کفرن د تغلیظ دپاره ولګوه چې دې نه سړی ځان وساتي. هلکه تاسې پرې پوه شئ. د دې حدیث مناسبت د دویمې ټوکړې د باب سره دی. وما یحذر من الاصرار علی التقاتل والعصیان،
په تقاتل او عصیان باندې به همیشواله نه کې، عصیان باندې به نه کې ځکه سباب المسلم فسوقن، په تقاتل به نه کې ځکه قتال کفرن توبه او باسی قدر نه وشي. نو داول حدیث د ترجمه د دویمه ټوکړې د پانه دلیل شي. دویم حدیث وی قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن حميد عن انس قال اخبرني عبادة بن الصامت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بخبر يخبر بليلة القدر. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل راووتو، د کور نه راووتو یا د معتکف نه راووتو، د اعتکاف د زینا. یخبر بلیلة القدر، خلق له خبر ورکو د لیلۃ القدر چې لیلۃ القدر کله ده. د دې رمضان شریف لیلۃ القدر یا عام ورته ویل چې لکه پلان کوي ورځ باندې لیلۃ القدر. نو چې راووتو په تلاها رجلان، تدو سړو جګړه وا. تلاها د خلی جګړې ته وای، بحث مباحثه ته کنځلې پکې نه وي. دا دو کسان څوک رجلان ګور صحابو کې دومره ادب من المسلمین د مسلمانان درځي نمونه نه یادای چې کمزور کار به شو کنه، کمزوري د انسانان دي نو نه اخلي. دا کعب ابن مالک او عبد الله ابن ابي حضرات دو کعب ابن مالک په قرضه وای، ما ته قرضه راکاوي سخورل خو مې نه دربه کومنو دي کې आवाजونه تیز صحیح شو. فقال نبی علیہ السلام ورته پر انی خرجت لاخبرکم بلیلۃ القدر، زخروتم چې تاسو خبر کما د لیلۃ القدر نه، و انه تلاها فلان و فلان، پلان کی او پلان کی جګړه وا. فرفعت د لیلۃ القدر علم اوچت، فرفعت لیلۃ القدر اوچت شو، یعنی علم اوچت. دا د جګړې او د اختلاف بی برکتی دا، بی برکتی چې دای سه علم زایس. بیا نبی رسول الله ته یو آسان یکون خیره، او شاید چې دا پورته کېدل خیری، ځکه تاسو به عبادت ډیر وکای او که معلومه وي خو بیا عبادت ډیر نه کاو کنه. التمسوها فی السبع او والتسع والخمس، پاو او نه او بینزو کې ولټوي. عربو دا شان بیا چې اخري عشره چې شین شان حساب کوي. سبع کم توي درشتمه ته سبع وای، یعنی و پاتیش، او تسعه یوشتمه ته وای، او خمسه پنځشتمه ته وای. لکه چې تسعه نه پاتیش خو یوش، بعضی ځکه ویل سبع بقینا چې و پاتې لکه تاسو په دې حساب پوه شئ. دې کې دې تاق کې لټوي، تاسو عبادت به ډیر شنو دی ورکېدو کې خیر دی. نو په صحابه او جرح نه راځي چې دوی اختلاف وکړو لیلۃ القدر، ځکه نبی اسلام توثیق وکړو واسان یکون خیر، خبر اخلاص شو. دا ورکېدل خیر دی، شکر دی چې پټه کړې ده. خلکو په عبادت نه کوم دې کې به کو. نو مناسبت د دې حدیث د اول ټوکړې د باب سره ده. مؤمن به یریږي یحبط عملو، چې عمل د برباد شي او دې بل پويږي. بدلته خو د اختلاف د وجه نه عمل نه دی برباد شوی، علم برباد شه. خو علم هم خیر دی، نه چې علم بربادي دی شي نو عمل هم بربادي دی شي. سړی به په ځان نه پوهېږي، داسې کار به ترې وشي لکه تاسو به پوه شئ. یوه خبره به داسې چې سړی به تخت ته ورسوي او یا به تختې ته ورسوي، یا به تختې دار ته ورسوي، یا به شاهي تخت ته ورسوي، خدای به خوښه شي. خبر سره ډېر احتیاط پکار دی چې اسې نه چې زمونږ د خولې نه داسې یوه خبره وځي چې هغه د خدای د نارضاتوب ذریعه وګرځي او زمونږ عمل پرې برباد شي. درود شریف اللهم صل